خبرې ترې کوو. شاهد اقبال صاحب زموږ سره تکړه جرنالست تعلق د دې سیمې سره تعلق ساتي، پېښور کې وي. نن په دغه واک کې زموږ سره شریک دی. شاهد اقبال صاحب نن چې کوم دا ریفرنس شو څه وایې په دې موقع؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه په ذاتي توګه باندې د افتخار قتل چې کوم دی د پوره شب قدر د اولس قتل ګڼم، او دې سره سره زه د صحافتي برادرۍ خو په اول کې ګڼم، او بیا د پوره د دعاوا او د شب قدر او د ضلع 400 په ولسوالۍ په کچ د افتخار قتل چې کوم دی نو دا یو بېمانه او بزدلانه اقدام ګڼم. او د متعلقه چارواکو نه که هغه ډسټرکټ ایڈمنسټریشن دی، که هغه زموږ تحصیل ایڈمنسټریشن دی، که هغه پولیس ډپارټمنټ دی، د هغې نه د دې پلیټ فارم نه یو پرزوره مطالبه کوم چې د افتخار شهید قاتلان دی فوري طور باندې گرفتار کړي شي، او د افتخار شهید د قتل په درنو ټکو کې غندنه کوم. دین علاوه د متعلقه ډیپټي کمشنر صاحب نه ریټایرډ کیپټن عبدالرحمن صاحب نه غوښتنه کوم چې چونکې د شهید واړه بچي پاتې شو، نو د دې په عقل د یو خصوصي فنډ ریلیز فوری حکم جاری کړی شي. ډیره مهرباني. ډیره مننه. قاتلوں کو गिरफ्तार افتخار के قاتلوں को गिरफ्तार करो. افتخار के قاتلوں को गिरफ्तार करो. صحافیوں کو تحفظ دو. صحافیوں کو تحفظ دو. کتونکو څنګه چې خبره شوه موږ د صوبایي حکومت نه، د ایم ان ای نه، د دې ځای د ایم پی ای نه، دې وخت کې موجوده ایم ان ای شته دي، څوک د هغه ته سابقه نه وي، هغه ښه وس کېږي، او منسټر صاحب د دې ځای نه دی. د افتخار احمد شهید دغه صحافت و، واړه بچي پاتې شوي. موږ سره احمد علي رور ولاړ دی، د تیرو 15 کالو راسې شاهروم عبید شاه دا ډېر یو ځای پاتې شوي دي. نو د هغه د ژوند باره کې به را سره څو خبرې شریکوي او دغه شهادت ته کم نظر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان وروره تا د افتخار د ژوند حوالې سره خبره وکړه، نو هغه سره زما پیژنګلو یا هغه سره زما صحافتي ورورولي تقریبا د 15 کالو راسې روانه وه. افتخار یو نډر بېباک او ډېر جرأتمند صحافي و. هغه چېرې هم د کم ایشو باندې یا کم مسله باندې د خپل صحافتي سرګرمیانې په هغې باندې د خوب په وجه باندې متاثر کړي نه دي. هغه د شب قدر د ولس د مسلو حوالې سره ډېر خدمات دي. د علاقې په سطح چې کومه مسله وه هغه مسله ډېر په بهادرۍ سره اوچته کړې ده، او نه یوازې صحافتي سرګرمیانو کې هغه برابر حصہ په چوک کې یو لاریونو کو، د دې نه مخکې یو تعزیتي ریفرنس شو، د ختم القرآن اختتام شو، او د شب قدر صحافیان دغه ځای په ځای چې کوم دی د ختم القرآن پرون هم شو، نن هم ډېر غټ ختم القرآن شو، او په دې کې مختلفو مکتب فکر خلکو چې کوم دی هغه ګډون کو. نن موږ دغه غوښتنه کوو، موږ کله خو انتظامي ته دغه نه وایو چې موږ له داسې قاتل راګیا چې قاتل نه وي، موږ په تاسو داسې پرشر هم نه وروړو. موږ صحافیان الحمدلله خپل تپوس کولی شو. دا مو وایه چې دا کوم صحافیان تاسې شب قدر صحافیانو سره دې وخت کې د ټول پاکستان صحافیان ولاړ دي، او د شب قدر صحافیان دا د اوسپنې نینې چې دوی صحافت چې کوم دی دا په ټول پاکستان کې، بیا په پښتونخوا کې، بیا په 400 کې د ټولو نه سخت تحصیل چې کوم دی هغه شب قدر دی. خو زه دې صحافیانو ته سلام پیش کوم چې په داسې حالاتو کې دوی خپل صحافت چې کوم دی جاري ساتلی دی. افتخار احمد لاړه، په کم جرم کې لاړه، ولې هغه وینه توی شوله؟ کم عوامل چې کوم دي په هغې به بیا خبرې کوو، چې کم مخې ته راشي په هغې به بیا خبرې کوو. دلته کې په دې شب قدر کې ډرګ مافیا د حد نه زیاته، دلته کې بتخور د حد نه زیاته، دلته کې دغه شانتې خلک چې ډس کوي او ځي دا ډېر زیات دي. نو نن الحمدلله شب قدر صحافیان چې زموږ د شعورونه کومه خبره کوو، دوی همیشه منګه ګټلي وو، او دوی په یو خیر سره چې کوم دی په اتفاق او اتحاد سره څه ملګري چې هغه انتظامي سره په رابطه کې دي، څه ملګري چې هغه په چوک کې وي، څه ملګري چې هغوی د هلته دعاګانو کې ناست وي. نو په دغې لحاظ سره